السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دوه ورځې بعد موږ په تاسو باندې یو لویه خوشحالي د وړوکي اختر په شکل کې راځي. الله تبارک وتعالى موږ ټول په خیر او عافیت سره ورته ورسوي. د اختر په شپې چې چاند رات هم ورته وي او احادیث مبارکه کې د شپې ته لیلۃ الجائزه د انعامات شپه ورته ویل شوی دی. سبحان الله. او په دغه شپې د مسلمانانو مغفرت هم کیږي او انعامات هم د رحمتونو فضیلتونو په شکل کې ورته ملويږي. لبد مرغه زمونږ په علاقو کې زمونږ په سیمو کې یو ډیر بد عمل چې هغه پټاخي دي، پټاس دي، چرچري دي، هغه خلاصيږي. ماشومان په لسونو کې بمونه وي، هغه ورزوي. او دغه یو داسې بد عمل دی چې دا صرف نه د مال په مالی دی، د مال فضول خرچي دی، بلکې د سره سره زړه مسلمانانو ته، بډاګانو ته، مشرانو ته، مریضانو ته یو قسم تکلیف هم رسول دي. د سره زمونږه کلی کور کې اموالو ته، املاک ته هم نقصان رسیدای شي. د مشمانو او د کشرانو سترګې ور سره ځای کېدای شي. لہذا د پټاسونه، د پټاخونه او د سره سره د پټاسونه او د بمونه د خپل بچیان هم والدین ته پکار دی چې بچیان د منه کې په هغه باندې نظر وساتي. هغه دکانداران غونچه ګول شوندې ګول ګولسن چې هغه خپل دکانونو ته د 4-5 روپیو ګټې د وجنه بمونه وروړي، پټاخي وروړي، پټاسان وروړي. هغه ته پکار دی چې خدای د پاره دغه حرام مال مګټي، مخبل کله ورانوي، ما کوي د مشمانو ته لاسونه کې د شتزونه ما ور کوي. خدای د پاره 4-5 روپیو ګټلو د پاره د حرام کاری ما کوي. دنه اجتناب وکي. علما کرام ته پکار دی چې د جمعې منځونو کې په دې باندې خبرې وکي، په دې باندې شرعي اعمال احکامات خلکو ته واضح کی چې خلک د دې شینه د پټاسونه، د پټاخونه او د سره سره د بمونو نه اجتناب وکي او زموږ اختر په خوشحالي سره، په اعتدال سره، په خې طریقې سره تیر شي. الله تبارک وتعالى ټول غیر شرعي اعمالنا، افعالنا، رسمنا، بدعتنا مونږ لري وساتي. امين ثم امين برحمتك يا ارحم الراحمين.